چې کله دغه مشرکین ظلم او ستم په مکه معظمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو باندې خپل عروج ته ورسېدو او مظالم او انتها وشو، الله رب کائنات مؤمنانو ته د هجرت حکم فرمایل او دغه شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم د هجرت حکم ملو شو. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم امانتونو د مشرکینو هغه امانتونه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ته حواله کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه شپه باندې د هجرت فیصله فرمایل چې کوم شپه باندې د مشرکینو طرف نه دا مشوره شوی و چې د هر قبیلې نه افراد راوچت کړي او بیا په یو ځای باندې په دغه شپه باندې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله وکړي او چې کله دی مونږ شهید کو نو دغه مکی چې کوم قریش بنو هاشم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم کورنۍ ده، دوی چې انتقام غشتل غواړي نو د هر قبیلې سره دوی خو مقابله نشي کولی، لہذا د هر قبیلې نه یو کس ته دوه کسان داسې برابر کوي چې دغه یو ډله وي او هغه په سونو تعداد کې دغه کسان برابر شو. الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته وحی فرمایل چې زما محبوب پیغمبر په دغه شپه باندې ته هجرت وکړه او د هجرت لپاره حکم دا ملو شو چې ته د خپل دولت کدینه اوسه او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته ځه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه شپه باندې حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په خپل بستر باندې سملو او د مشرکین چې کوم امانتونه هغه ته حواله کو. یو طرف ته مشرکین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل منسوبي جوړولي او بل طرف ته خپل امانتونه هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې خودل. حضرات علماء کرام فرمایي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت هغه عظیمه پهلو ده چې د ویني هغه دشمنان د ویني هغه تګي دشمنان یو طرف ته د قتل د بار منسوبې کوي او بل طرف ته خپل امانتونه نبی علیہ السلام سره یږدي. داغي وجه سوا داغي وجه داوا چې د مشرکینو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات مبارکه باندې دومره کامل یقین وو چې دا خو جنگ دی او که جنگ کې مونږ بالفرض د په مقابله کې قتل شو هلاک شو نو دی به د امانتونه به زمونږ ورسو ته رسي، ځکه دا صادق او امین دی، امانت کې خیانت نه کوي. او که بالفرض مونږ نعوذ بالله دی قتل کو نو زمونږ امانتونه دی او د سره دی نغبتي واخلو همداسي، او که مونږ دنه مخکې هلاک شو نو دی به زمونږ امانتونه به زمونږ ورسو ته رسي. یو طرف ته د اعتماد او د بروسا او په صداقت او په امانت باندې دومره یقین او بل طرف ته د ویني هغه تګیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په خپل بستر باندې سملو او بهر د 300 نه زیات هغه چې د سره د توري دشمنان موجود دي. بیا وروسته چا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چا تاسو چې دغه شپه څنګه وا، یو طرف ته چې دی هغه 300 نه زیات کسان سره د اسلحه او د قتل په اراده باندې د کور محاصره کړي و او تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بستر باندې تا شپه تیر کړه پر خطر د خطرې نه ډک شپه و تا څنګه تیر کړه. چونکه حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ په دغه بستر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شپه کړو، فرمایي چې زما د ټول عمر هغه شپې خوبونه کول یو طرف ته چې څومره آرام او سکون او اطمینان په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه بستر کې ماته ملو شي د پټول ژوند کې چې داسې آرام ولې شپه باندې تیر کړي، ځکه بستر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او دغه شانتی یو ځل د تهجد په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرندام کوي او حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام مبارک لاسونو باندې وباچي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د چرندام نه فارغ شو او وکړو
چې د مکی یو لوی سردار د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او یو لوی ښکلی نوجوان د قیادت او د سیادت قابل نبی اسلام چې فرمای احلم من امتی معاویه، زما د امت په ټول امت کې د ټول نه زیات حلم والا د امیر معاویه دی او زما خدمت کوي په دې تهجد په ټیم کې. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خپل اوږې هغه مبارک صادر راواغشتو د په اوږه باندې واچولو او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا وصیت فرمایل چې کله زه مړ شم نو دا مبارک صادر د نبی اسلام ما محفوظ ساتلی دی، دا زما کفن پزی باندې دا صادر زما په وجود باندې چې دی هغه واچوي. نو د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک شپه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم هغه لحاف مبارک کی بستر مبارک کی کړو، فرمای د ټول عمر زما هغه شپې دغه مبارک شپې ته نسی رسیدي چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک بستر باندې ما تیر کړو. او دغه شانتي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ 1400 سال نه زیات شو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مبارک صادر لاندې په قبر کې پروت دی. نو داغي به څومره آرام او عافیت او سکون ول شپې به وي. به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو خور رواغشت شاهت الوجوه دا کلمات وی او هغه دم کو او د مشرکین طرف ته ورشندو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف یوړو. رب کائنات هغه سره دغه مشرکین سترګي اړندې کړي او دوی اون لیدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه معیت کی د مکی مکرمه نه بهر چکم غار سور دی الته تشریف یوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک الته کی درې ورځې قیام فرمایل او دغه دوران کې د هجرت چکم واقعات شوې دي د یو مسلمان د پاره د قران کریم د یو طالب العلم د پاره دا زده کول او پاغي باندې نظر ساتل دا انتهایی ضروری دي. ځکه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت دغه واقعه ده چې زمونږ استادو د اسلامی کال تاریخ ابتدا د هجرت نه کیږي، د هجرې نه کیږي. دغه وجه دا ده د هجرت سن 1445 سن 1446 هجری چې دا روان دي. دا هجری تاریخ چې موږ یاد ساتو، هجری د هجرت هغه تاریخ یاد ساتلو کې حکمت دا ده چې د مسلمان د اسلام او د کلمې د ویلو وجه او سبب چې هغه هجرت وګرځول او چې کله دین اسلام ته عروج او ترقی ملو شوی دی دا هجرت او نصرت سره ملو شوی دی. لہذا د هجرت هغه عظیم او واقعات د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک لستل هغه ذکر کول هغه یاد ساتل او داغینه درس او سبق حاصلول هغه ضروری دی. په دې آیت کریمه کې دي ته آیت غار وای او په دې کې د هجرت هغه واقعي مختلف پهلوګان په مختلف مختصر جملو کې الله جل شانه ذکر کړی دی. ان شاء الله تفصیل سره ذکر کوو. ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة